شریعت انسان نه مکلفوي چې د کم شي طاقت نه لري هغه به نه کې، څومره چې دی وسي هغومره عمل به کې، هسې نه چې سبا دې بیړه چپه نه شي. څومره چې دی وسي هغومره به کې. فاتقوا الله ما استطعتم، د دوو رکعاتو د نفلو طاقت لري، په قل هو الله احد لري، بس دا وکړه الله په دې تعالی اجر درکوي. اوس زه طاقت نه لرم، بیمارم، او ته راته لګیایي کیسې دې شروع کړي دي، او زه درپسې ولاړم، زما خو د بیخ بنیاد وویستو. په دې ثواب الله نه ورکوي. تا یاد کې دا روایت د بخاري دی، ثوابونه موافق د شریعت ورکوي. د دې خلکو اکثرو خلکو ګوره دا سوچ دی چې څومره دین کې تکلیف تیری که نو نومره به اجري. دا تا ته چا وي؟ قرآن مونږ ته یو څه وي او ته بل څه وایې. وس مطابق یو خو ګوره دا فرایض دي، فرض مونږ دا خو به کې، فرایضو نه ہٹ کر نوافلو کې ګوره وس مطابق به کې. ډېر بیماران یې زه اکثر روژه کې ویم، روژه نشي نیولی او دا بیا هم نیسي، ځان نه اوس ملا جوړ کړي. ډاکټر ورته وایي ګردو بیماري اوبه به ډېر څښي، روژه به نه نیسي او دی نیسي. عالم مالم نه تپوس نشته، ځان نه ملا جوړ کړی. شوگر بیمار دی، ډاکټر پې روژه بند دی بیا هم نیسي. والله داسې داسې خلک ما لیدلي، د ګوډو بیماران مکمل ختم، خو نالیک مولا او نالیک سړي ورته دا ویلي چې یاره د روژې او د تراویح خپلو کې ربط دی، که تراویح دې ونه کړي روژه دې نه کېږي. نو دا غریب په دې ګوډه ګوډه خپل باندې شل او اته تراویح کوي، بیخ بنیادي ووت. نور د آرامیانو ډک دی، تراویح ته صرف بډه رایخ کېده چې دا د جنت ټیکه ده، نو هره بلا کوي. دا دین دی مړه، دین پیژندل پکار دي. څومره چې ستا وسي، څومره چې د طاقت د فرایضو نه غیر، څومره چې ستا وسي